بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد. زما عزتمندو مختلفو څیزونو دپاره مختلف قسمه وظایف موږ ورکړي وو، خو د هغې نه ماوراء بله یو وظیفه چې نن سبا د ډیرو کسانو دې ته ضرورت پېښیږي. لومبنۍ خبره دا چې یره بعضې کسان داسې وي چې هغې ته د رزق فراخي کمه وي، چې کم سړی غواړي چې زما په رزق کې فراخي راشي. بعضې کسان دا چې د هغې روزګار شروع کړی وي او په روزګار کې هغې ته ترقي نه حاصلیږي، خصوصا چې کم دی د ورځې نه والې تر هفتې پورې او تر هفتې نه والې تر میاشتې پورې، د میاشتې نه والې تر کاله پورې په یو لیول او یو روټین کې روان وي. هغه وایي چې ما ته ترقي میلاو شي په دې روزګار کې، نو د هغې کس دپاره. او بعضې کسان داسې وي چې د هغې بېروزګاري مخې ته وي او د هغې د بېروزګارۍ هېڅ قسمه لار ورته داسې نه جوړیږي چې د ده روزګار طرف ته مخه شي او یو روزګار روان کړي او په هغه روزګار کې د کامیابۍ طرف ته ورسي. نو زما عزتمندو د دې دپاره یو ډېر ښکلی مختصر عمل هم چې د کم انسان ته د رزق د فراخۍ ضرورت وي چې زما رزق فراخه شي، یا راته په کاروبار کې ترقي میلاو شي، یا راته د بېروزګارۍ نه ښکلی روزګار میلاو شي، په هغې کې زه خوشحاله یم. نو د هغې کسانو دپاره حسبنا الله ونعم الوکیل. دا حسبنا الله ونعم الوکیل هره ورځ چې په کوم وخت کې ورته څه ټیم په شواروز کې میلاویږي، د دې کلمې ورد دی 339 ځل کوي، 341 کرته. نو انشاءالله دا ټول حاجتونه به الله پاک د خپله طرف پوره کړي.